ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکوئ د داسې سيزونو په حق لا ان تبدلکم کا خرشی غ تاسو ته جواب داغي تسؤکم نو خفو کړی تاسو وان تسألوا عنها او که تپوس کوي تاسو دغه سيزونو حين ينزل القرآن په وخت د نازلېدلو د قرآن کې تبدلکم نو اخکار بکړي شه د جواب داغي تاسو ته عفى الله عنها معاف کړی د الله جل شانه دغه تپوسونو نه تاسو والله غفور حلیم او الله جل شانه بخون کی صبر کون کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم صدق الله العظيم. دین مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ خانہ کعبی بیت اللہ فضیلت بیان اولنا بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا ارشاد فرمائل جستا پا ذمہ باندی اخکارا دعوت پیغام رسول لی او زه په دې پویم چې دوی کم سیز پټي او کم سیز دوی اخکارا کوي. بیا د صحابه کرامو کې د یو کس په سوال باندې چې مخکې د دې آیتونو مبارکونه د شراب د حرمت حکم راغلیو سوال دا کړو چې ما سره دغه شراب آمدن هغه موجود دی او هغه د الله په لار کې خرج کول غواړم. الله جل شانه دا حکم نازل او فرمایل چې دا خبيث او ناپاک مال که هر څومره ډیر وي نو دا د طیب او پاک مال سره برابر کېدی نشي. لہذا د الله نه ویریږي اې د عقل خاوندانو چې تاسو کامیاب شئ. دا آیت مبارکه چې پدې کې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته دا حکم فرمایي چې اې د ایمان خاوندانو تاسو د داسې سيزونو په حق لا تاسو مکوئ چې داغي جواب تاسو ته درکړی شي نو تاسو به پاغي باندې تاسو ته تکلیف او نقصان او خفګان ورسیږي. او عین په دې وخت کې چې تاسو ته قران کریم نازلېږي لګیا دی نزول وحي چې کومه سلسله ده هغه جاری او ساری ده نو لہذا تاسو په خپل باندې د ځان نه تپوس او سوال مکوئ او چې کوم احکام د وحي الهي په ذریعہ باندې تاسو ته ملاويږي نو په هغه باندې عمل کوئ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کی یو صحابی عرض کې چې یا رسول الله دا حج دا په مونږ باندې هر کال فرض دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو ته اس جواب ورنکو او دویم ځلی بیا دا سوال وکړو چې یا رسول الله دا حج چې په مونږ باندې هر کال د پاره فرض دی او دریم ځل باندې بیا سوال وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کړه او بیا وروسته ته ارشاد فرمایل چې تا مانا بار بار تاسو کو او کچری ما تا دا خبره کړې و چې او دا هر کال فرض ده نو یقینا با الله جل شانه دا تاسو باندې همیشه د پاره به فرض کړو په هر کال بعد فرض مقرر کړی وي. نو لہذا چې د کوم څه حکم تاسو ته نه ملو شوی دا غي په باره کې تاسو تاسو مکوئ. نو لہذا قیل و قال او کثرت سوال
دینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ممانعت فرمایلی او دغه سي ډیر سوالات بنی اسرائیل کړو د حضرت موسی علیه السلام نه نتیجه را راغی چې هغه پاغي باندې مشکل او تکلیف کې پریوتل دغه سوال حضرت صالح علیه السلام نه قوم کړو او بیا نتیجه دا راوته چې دغه سوال دا غوی د پاره د هلاکت ذریعہ وګرځول نو دوی ته الله جل شانه مؤمنانو ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تسالوا تاسو مکوئ عن اشیاء د داسې سيزونو ان تبدلکم کو اخکارشی تاسو ته جواب داغي تسؤکم نو خفبک تاسو لرا چې د کم سیز او د کم سوال حاجت او ضرورت نشته دی نو داغي په حق له تاسو ته پوس مکوئ وان تسالوا عنها او کو تپوس کوي دغه سيزونو حين په وخت ينزل القرآن چې نازل درو د قرآن کې تبدلکم نو اخکار بشي هغه جواب داغي تاسو ته عفى الله عنها معاف کړی دی الله جل شانه هغه تاسونا لہذا د قرآن کریم د نزول په وخت کې پخپل باندې الله جل شانه تاسو ته احکامات درکې او هغه احکامات باندې عمل کوي لہذا چې کله د آیتونو مبارکه نازل شو د هدایت ملو شو صحابه کرام ورته نو هغه دغه لا یعنی سوالات یا بیجا سوالات هغه پر خصل تر دې پوری چې پورا قران مجید کې د شمیر یو ځل دوا ځل درې ځل داسې دغه ملاویږي چې هغه کې يسالونک دوی تاسو کوي تانا عن الخمر والميسر يسالونك عن القتال يسالونك عن المحيض دا یو څو سوالات داسې دي چې صحابه کرامو بیا کړی دي دا غینه بعد دغه سلسله هغه بند کړه ځکه چې هر سوال دا د جواب قابل نه وي او دغه سوال د سوال خپل آداب وي او دغه سوال چې کله د حق او د صحیح مسلې د ذکر د پاره د الله د رضا د پاره اخلاص سره وینو پدی باندې الله جل شانه د حدیث پاک مفهوم دی د یو سائل په سوال باندې الله جل شانه په سلورو کسانو باندې رحمت نازلې یو دا سوال کون کی او دویم اغیتا جواب ورکون کی او دریم په خوا کې ناستا او ردون کی او سلورم پاغي باندې خوشالیدون کی سلورو کسانو باندې الله جل شانه چې د رحمت نازلې دی یو سوال له وجنه او په شرط دی چې دا سوال مقصودی وي نن سبا زمونږ استادو اکثر اوقات اکثر سوالونه هغه لا یعنی او فضول وي خپل وخت هم ضایع کول وي او د بل وخت هم ضایع کول وي او خصوصا په دې دور کې په سوشل میډیا باندې چې کوم لا یعنی مباحث لا یعنی سوالات چې پاغي کې زمونږ استادو د آخرت د دنیا هیڅ قسمه فائدہ نشته الټا هغه سوالات په وجه باندې د مسلمانانو بنیادی عقاید هغه متاثر کیږي دا سوالات په وجه باندې د مسلمانانو ایمان هغه سره چې متزلزل کیږي هغه سوالات چې کوم تغیر زموږ استاد سره هیڅ قسمه دغه تعلق نشته دی نه په قبر کې هغه سوال کیږي نه په آخرت کې هغه سوال کیږي لہذا د امت مسلمه یو لوی تعداد چې په دغه گمراهی کې په دغه لا یعنی او فضول کارونو کې اخته دي الله تبارک وتعالى موږ تاسو دنیا ته د دې لپاره لګلیو چې موږ د خپل د آخرت فکر وکړو او د خپل رب العالمین مخ ته د ودریدو لپاره تیاری وکړو دغه په ځای باندې موږ لګیاو 1400 سال مخکې چې کوم اختلافات چته تیر شوي دي په تاریخ کې مسلمانانو په خپل منځ کې جنگونه شوي دي د مسلمانانو د بادشاهانو چته اختلافات تیر شوي دي دا غوي په منځ کې فیصله کول دا غوي په منځ کې چې حق او باطل ثابتول او دا غوي په باره کې رائے دهانی کول او په غوي باندې تنقید او تنقیس کول یو په حق بل په باطل ثابتول هغه ټول لا یعنی مباحث زموږ استادو د هر مجلس هغه حصہ ګرځیدل ده حالانکه هغه مجلس په باره کې چې باغی کې د الله او د الله د رسول ذکر نوي ذکر خیر نوي داسې لا یعنی مباحث وی هغه ته د الله محبوب پیغمبر فضول مباحث او مجالس ارشاد فرمایلی لہذا د الله تبارک وتعالى
حکم قرآن مجید کې هغه مسلمانانو ته دا دی یا ایها الذین آمنوا اذا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. د ایمان خاوندانو چې کله تاسو راغونډېږئ مجلس کوئ ناس ولاړه کوئ غب شپ لګوئ نو د بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول د ګناه محفل مکوئ مجلس مکوئ د الله او د الله د رسول مخالفت کی محفل مکوئ مجلس مکوئ وتناجوا بالبر والتقوى چې تاسو را جمع کیږئ مجلس کوئ کینئ نو د نیکی او د تقوا مجلس کوئ چې کله کینی سړی د الله جل شانه د عظمت د الله تبارک وتعالى د کبریای د نعمتونو تذکرہ د خپل فکر آخرت تذکرہ د قبر او د حشر او د مرګ تذکرہ دا چې په مجلس کې وشي نو هغه فائدہ وي. زمونږ اکثر مجلسونه چې د هغه د غیبت نه د چغلخورۍ نه د دې شیزونو نه هغه ډک وي. نیک اعمال وکړو او بیا ډیرو چرته بادشاهانو پسې چرته حکمرانانو پسې غیبتونه وکړو خپل هغه نیکی چې د هغوی ته وروبخو خپل هغه نیکی ته هغوی ته ورکړو. د الله محبوب پیغمبر صحابه کرامو ته تاسو کو چې مفلس څوک دی صحابه کرامو عرض کو چې یا رسول الله زمون په نس باندې مفلس هغه سړی دی چې چا سره درهم او دینار نه. د الله محبوب پیغمبر فرمایل چې نه مفلس هغه نه دی حقیقی مفلس هغه دی چې هغه قیامت په ورځ باندې د غرونو عمر نیکی اجر او ثوابونه راوړي خو بیا د چا غیبت کړي وي د چا چغلخوري کړي وي چا ته اذیت او تکلیف ور کړي وي د چا نقصان کړي وي د هغه نیکی په خلکو باندې تقسیم شي تر دې پورې چې د سره نیکی ختم شي او د غیبتونه هغه چغلې هغه ګناهونه پاتې وي نو د خلکو ګناهونه د تور کول شروع شي او دی د خپل هغه نیکی نه خو محروم شي پردو ګناهونو په وجه باندې دی جهنم طرف ته روان کړي شي. عزتمندو چې کله موږ تاسو په خپل نفس باندې محاسبه وکړو غور او فکر وکړو زموږ اکثر مجلسونه هغه لا یعنی مباحثو کې په سیاسي مباحثو کې په لا یعنی مباحث نه د دنیا فائدہ وي نه د آخرت فائدہ وي هغه کې ځای کېږي لګیا دی. لہذا د دغه لا یعنی مباحثونه چې کله کین یاره فحاشي عام شو یاره فلان کې منګي عام شو یاره دا شو دی خبرونه زړه ته ظلمت او تیاره کوزيږي د سره زړه کې نحوست او بے برکتی او بے خیری هغه زړه کې یو بېچینی اضطراب پیدا کیږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب د دې په ځبان دي د الله جل شانه ذکر وشي د الله د عظمت او د بلایت تذکره وشي په دې کې دعوت او تبلیغ خبر وشي یو بل ته د نیکی ترغیب ملو شي یو بل نه د مانزه د او د مسایلو ته پوسو شي یو بل سره دینی مذاکره او مباحثه وشي هغه خبرې چې کم په قبر کې موږ نه تاسو کې دن کې دي په حشر کې موږ نه تاسو کې دن کې دي د یو بل د دین او د یو بل د اعمال او فکر په دې کې وشي نو دې سره به د دنیا او د آخرت دوه خیر به په دغه مجلس کې موږ ته ملاويږي. لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې مؤمنانو تاسو لا یعنی سوالات لا یعنی مباحث هغه تاسوونه چې پاغي کې تاسو د پاره د دنیا او د آخرت خیر نه هغه سوالات د یو بل نه مکوئ دي سره انسان ته نقصان او خسران رسی. همیشه د لا یعنی تاسوونه سوالونه او لا یعنی مباحثونه اجتناب کول پکار دي چې کله هم یو مسلمان داسې مباحث کوي داسې خبرې اترې کوي چې په داغې نه د دنیا فائدہ وي نه د آخرت فائدہ وي نو دې سره زړه ته ظلمت او تیاره کوزيږي. او دغه خبرې چې کوم کثرت سره موږ تاسو کوو دغه خبرونه په زړه کې چې د قساوت قلبي او سختی په زړه کې پیدا کی چې کله د الله جل شانه ذکر کثرت سره وشي د الله بڑای بیان کثرت سره وشي او د نیکی طرف ته رابلل او د ګناه نه منې کول دا کثرت سره وشي دې سره په زړه کې رقت او نرمي او فکر آخرت او خوف خدا دا په زړه کې پیدا کی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکوئ د داسې سيزونو په حق لا ان تبدلکم که ښکاره هغه تاسو ته جواب د هغې تسؤکم نو خفه وکړي تاسو وان تسألوا عنها او که تپوس کوئ تاسو دغه سيزونو حين ينزل القرآن په وخت د نازلېدلو د قرآن کې تبدلکم نو ښکاره به کړي شي د جواب د هغې تاسو ته عفى الله عنها معاف کړی د الله جل شانه دغه تپوسونو نه تاسو والله غفور حلیم او الله جل شانه بخون کې صبر کون کې. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.